بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 4 حرکات. حرکات زبر زیر پیش ته چې کوم دی دې ته څه وایي؟ حرکات وایي. دا حمزه شو. په حمزه باندې چې کله زبر زیر پیش راشي دې ته حمزه وایي. کله چې د دې حمزه نه زبر زیر پیش دا لرې کړی شي نو دا بیا څه شي؟ دا الف شي. نو الف او په حمزه کې فرق څه شو؟ چې زبر زیر پیش یا مونږ چې ورته غوړندې وایو نو هغه دا چې کله په الف باندې راشي نو دا حمزه شي، او چې الف نه کله دا لرې شي نو دا به بیا دا حمزه نه کله دا حرکات درې واړه لرې شي، څلور واړه، نو دا بیا څه شي؟ الف شي. او که چېرې د دې نه پې یو هم ولګي نو دا څه شي؟ دا حمزه شي. او بیا د زبر اواز چې کوم دی دا چېرته ځي؟ زبر چې په کوم ټکي باندې راشي د هغې اواز پورته طرف ته ځي، لکه حمزه زبر نو دا اواز پورته لاړ. حمزه زیر ای د دې اواز ښکته لاړ، او حمزه پیش او د دې اواز مخکې لاړ. نو دا د دې د اواز د تلو هغه هیئت شو. نو دا تختې کې مونږ او تاسو حرکات وپېژندل او د دې د ویلو طریقه: حمزه زبر حمزه زیر ای حمزه پیش او ای او ها زبر ها زیر هی ها پیش هو ها هی هو عین زبر عین زیر عی عین پیش عو عی عو ح زبر ح زیر حی ح پیش حو ح حی حو غین زبر غ. دا حروف حلقی دي. حروف حلقی به په مرۍ کې وایو او په سختۍ سره: غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو. دا به د اخیر میم زبر ما میم زیر میم میم پیش مو پورې داسې ووایو. بیا د دې دا تختې په بلو دریو طریقو نور هم ویل شي، لکه دا یو طریقه هم موږ وویله. نو اوس ای او دا یوه طریقه ده. لکه دا ټوټل په څلورو طریقو ویل شي. ای او خو درته ما اوله وویل چې حمزه زبر حمزه زیر ای حمزه پیش او ای او دا یوه طریقه وشوه. اوس دا په دریو طریقو نور ویل شي. ګوره: او ای بیا به د من نه ای او ای او ها هی هو هو هی ها هی ها هو هی هو ها عی عو عو عی عی عو عی عو دا په څلورو طریقو دا تختې ویل پکار دي. د هغې وجه دا ده چې نوی کسان چې کوم نوی سبق شروع کوي چې هغوی ته د زبر زیر پیش هغه طریقې او د ویلو هغه هیئت معلوم شي. که د دې طرفه پې ورځي نو هم چې هغه زبر زیر وپېژني، او که د من نه شروع کوي نو هم چې هغه زبر زیر پیش وپېژني، او که د اخیر نه شروع کوي نو چې هم هغه زبر زیر پیش هغه وپېژني. لکه غا غی غو غو غی غا غی غا غو غی غو غا. دغه رنګې دا تختې د اخیري سره پورې به دغه شانتې په ماشومانو او یا چې کوم کسان نه وي هغو زبر زیر پیش نه پېژني نو هغوی له هم داسې په دې طریقه باندې ویل پکار دي. لکه ما می مو مو می ما می ما مو می مو ما. دا چې کوم دی د حروفو په حروف باندې حرکات هغه زموږ ستاسو مخې ته راغله. په اسانه طریقه باندې د دې زده کړه مونږ او تاسو وکړه. یو په علم کې دا اضافه وشوه چې الف هغې ته وایي چې په هغې باندې زبر زیر پیش نه وي، هسې یو لوړ وي، لکه دا بالپین چې دی
دې بالپین باندې زبر زیر پیش نشته نو دا الف دی. که په دې باندې له پاسه زبر راغی یا زیر راغی یا پیش راغی نو دا بیا څه شو؟ دا حمزه شو. نو دا زموږ ستاسو نننی سبق و. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.